السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سټیم کې با داسې خبره وا چې په کلی کې با یو باباو او په زور به اتکاب ته کېنو او هغې باوجود به هم هغه خوا دې خوا کول نه به کېناستو خو نن چې ماشاءالله دا څو کلونه ماشاءالله مسلسل چې د نوجوانانو جذبې وینم نو یقیني ماشاءالله ډېر خوشحاله شم او کوم چې باباګان هم دي د هغوی هم په مینه محبت چې زه وینم نو یقیني ډېر خوشحاله شم. څنګه یو څو ورځې مخکې ماته د یو جومات نه کال رالی او کم سے کم 15 هلکانو ماشاءالله ټول نوجوانان او اعتکاف ته ناسو او داسې پرون زما یو ځای کې بیان و نو چې هلته لاړ شو ختم قرآن بیان و په هغې کې ماشاءالله 12 هلکان ناسو نو چې خبرېږو په هر جومات کې ماشاءالله دومره نوجوانان ناست اعتکاف ته چې حد نشته او ماشاءالله هر ځای کې شپږ وخو کم سے کم ناسي نو الحمدلله در جوانی توبه کردا شی وې پیغمبري ځوانۍ کې عبادت دا د پیغمبرانو کار دی. زه به لږ یو څو فضیلتونه د اعتکاف والا بیان کما چې د اعتکاف څومره فضیلت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشاره مبارک مفهوم دی بخاری شریف کې ترمذی شریف کې ابن ماجه کې د ټولو کې حدیث مبارک شته. نبی اسلام فرمایي کوم چې متکب ته کنه د هر سیز نه پاک دی مطلب لکه د ګناونو نه پاک دی او په هر سیز کې حصہ ده. څنګه هر سیز کې حصہ ده ګوره دوی چې بهر چې څوک بیمار پرسې له لاړ شي څوک جنازې له لاړ شي دوی خو تللی نه شي که نه نو د دوی پکې پوره حصه ده هر یو شیز کې د دوی حصه ده او که د اعتکاف فضیلت زه راوالم که نه نو زما نبي علیه الصلاة والسلام چې کله هجرت کړی دی نو یو کال هم اعتکاف نه دی قضا کړی او په کومه ورځ په کوم کال چې قضا شوی دی نو را روان چې کوم کال دی بصرین فرمایي نبي علیه الصلاة والسلام 20 ورځې اعتکاف کړی ولې چې د تیر شوي کما د کال اتکاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه فاده شوی نو هغې پکې هم راړولی دی. نو غرض مې دا دی ماشاءالله الحمدلله چې هر یو جومات ماشاءالله ډک دی هر یو جومات ماشاءالله ډک دی. تاسو زموږ د جومات هم لیدی شئ ماشاءالله ډېر ملګري پکې ناست دي. نو زه اتکاف والا ته هم ویم ګوره شومتوب به نه کوئ. ستاسو مثال د چا دی؟ ستاسو مثال د هغه کس دی چې یو کس ته په کور کې پرېوځئ او په کوڅه کې ورته کښېنئ او وایئ چې زما دا کار به کېږي نظم درنه. ستاسو مثال د هغې خلکو دی ښه نو تاسو ټول ناست او الله جل شانه خصوصي رحمت په تاسو باندې دی د ټول مسلمانانو دپاره به د نجات او د رحمت د مغفرت دعاګانې کوئ د حالاتو دپاره دعاګانې وکړئ الله دا وبا ختمه کړي الله چې د مسلمانانو حفاظت وکړي په هر ملک کې حالات دي د دې ټولو دپاره به دعاګانې کوي. صحیح ده تاسو ټولو ته زموږ دا خواست دی چې به یې ګوره دعا کې شومتوب ونه کوي او ماشاءالله نو ډېر خوشحالېږو چې دا نوجوانان ډلې ډلې وینو او په جوماتونو کې ناست دي ماشاءالله څوک ذکر اذکار کوي څوک تلاوتونه کوي او د چهرو یې داسې نور ځي نو ماشاءالله یو بیره بیا د تاسو ټولو ته وایم ګوره چې کم کسان اعتکاف ته ناست دي ګوره شومتوب به نه کوئ او دا کم کسان چې بهر دي که نه نو چې دوی چې څومره ضرورتونه دي دوی مونږ پوره کوو زموږ به پکې پوره حساب یې دوی ته ووایه چې دعاګانې درته وکړي دعاګانې تو غواړئ. صحیح ده که نه دوی ګوره دعاګانې قبلېږي ښه نو موږ ته هم دعاګانې کوئ انشاءالله موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. ماشاءالله نوجوانان عباداتو ته ماشاءالله ډېر خوند وله ورکوي عبادت الله دې موږ ټول قبول کړي په خپله لار کې او د خپل دین کار دې موږ نه والي. صحیح ده انشاءالله الله هم خوشحاله کړي او خاص کر مسافرو ته سپیشل سلامونه او ایډوانس کې ورته د اختر مبارکي جي.